دې سره په نوښار کې اوس په دې لږو ورځو کې زموږ دا ډي پي او صاحب چې راغلی دی نو دلته کې د اکبرپورې په علاقه کې 2 کسه پولیسوالو وویشتو شو چې یو تره و یو ورواره و یو تانهدار و یو اولدار و دواړه ووژلي شو د هغې نه پس بیا په ناکه باندې چا ګاډی راوخېجولو 2 پولیسوالۍ وچکولو د هغې نه 2 پولیسواله چې کوم دي په حکیم آباد کې بالې د هغې په موټر سایکل چې کوم دی هم د پولیس موبایل والا ووالو او یو مړ شو یو زخمي افروت دی د هغې نه په رسالپور کې په جایداد ډزې وشوې یو پولیسوالا قتل شو په بارام کلي کې ډزې وشوې یو پولیسوالا قتل شو په پوړي کې ریډر باندې ډزې وشوې یو پولیسوالا په لاس زخمي شو نن دا د واقعه وشوه پولیسوالا پکې زخمي شو څومره پولیسوالا چې کوم دي دلته کې کوتره شو څومره په دومره موده کې دا واقعات راوڅرګه شوي نه دي په تېرو 10 کالو کې څومره نه دي شوي دا اوس چې کوم لهر روان دی د خون ریزې شیخي کې په کور خلک ورننوتو او ټول یې پکې کوتره کو غون کور ورته ختم کو په اکبرپوره کې بل په کور ورننوتي دي غون کور ختم کو دغسې مسلسل جنازې روانې دي ماشومان تقریبا څومره ښځې دلته کې قتل شوي څومره د هغې چا تپوس وکړو ملزمان نشته نن موږ لړو ډي پي او صاحب ته چې بهي اشتهاري مجرمانو څه پوزیشن دی هغه ما ته وایي چې دا برته بیا وویل دلته کې اشتهاري مجرمان چې کوم دي د کمېدو په ځای باندې نور هم سیوا کېږي اوس تقریبا په دې لږو ورځو کې 70-80 خلکو باندې اف آی آرې وشوې وړې نه 170 نه دي دا د کسب غارت اف آی آرې دي د خونریزۍ اف آی آرې دي د اقدام قتل اف آی آرې دي او په هغې کې ملزمان دغه چې کوم دی نو ډېر کمزوري دي سپراګل نشته قبضه مافیا دلته کې جي دا حالات د قبضه مافیا چې کوم صورتحال په ضلع کې شروع دی مطلب دا دی هغې کې جرایم و شرع کې اضافه کړي قبضه مافیا چې څومره سرګرمه شوې ده نو اوس هم ته چې ډي پي او صاحب سره ناست وم او څه کسان راغلي وو چېرې زموږ په جایداد باندې دغسې چا هغه کړي دي نو ما هغه خبرې چې واورېدې نو ما افسوس وکړو موږ وایي چېرې دا به ورته ومویل چې په دې نوښار کې دا ډز ډوز چې کوم دی دا واقعیت چې شروع شوي دي نو د قبضه مافیا زیاتر پکې د جایدادو مسلې دي او په دې روچه کې تقریبا دلته په نوښار کې په 15-20 پورې کسان چې بیا قتل شو نو وجه دا ده چې دغه خلک هم راګرم شوي دي